زمونږ عالمانو کې یو واقعه لیکلې ده، د یو صاحب واقعه لیکلې ده چې هغه کله خپل تعلیم مقرر کړو نو څه وخت پس چې کوم د بار ملکونو د پاره اپلای وکړل، کوشش وکړو چې بار ملک ته ځم. بار ملکونو کې د تعلیم ډیر قدر دی او د تعلیم یافتو خلکو واقع ډیر قدر دی. زمونږ ملک کې اسی د تعلیم چغې او سوري او اوازونه لګولې کېږي، یعنې تعلیم یافتو قدر نشته. زه خوره استاسو امام ما زما 14 تعلیم دی او دا شان عزتمن زموږ په مدرسه کې چې کوم موږ تخصص طلبه او ته علم خایو هغوی کې اکثرو کسانو MA کړې ده او چا BA کړې، نو دا تعلیمونه زموږ ملک د تعلیم قدر نشته. نو هغه بار ملک ته لاړې او په ښه پوسټ باندې بار ملک کې ولګېدو د تعلیم نه بعد دغه سړی او ډېرې زیاتې روپۍ وګټلې او ډېره زیاته ترقي وکړه. ان تر دې چې دومره روپۍ ګټلې وي چې دلته د هر زوی دپاره بیل بیل کور او بیل بیل د هغه په نوم باندې پلاټ او دغه رنګې بیل بیل یو باغ او دوکانونه د ښځې په نوم باندې جدا، د لوریانو په نوم باندې جدا، د زامنو په نوم باندې جدا، او د دې نه علاوه مولا الله ډېره تیره جایداد او مال ورکړو. خو عزتمندو لوی دولت دا وي چې انسان خپلو بچو سره زندگی تیره کړي. بهترین مال هغه دی چې هغه تا نه خپل بچي لري نه کړي، تا ته خپل خپلوان او خپل بچي رانږدې کړي. او چې انسان بار ملک ته لاړم شي خو چې دومره روپۍ وګټلې چې په خپل ملک یې پې روزګار کېږي او دا شان زندگی پې تېرېږي، نو واپس راتګ پکار دی. یا صحیح طریقه دا ده که بالفرض انسان وایي چې نه زه بار ملک کې زندگی تېرولی شم، مال الله وس را کړی دی، نو بیا صحیح طریقه دا ده چې خپل بچي او خپل ښځه ځان سره بار ملک ته بوځه، ځان نه زندگی مه تېروه، خپل بچي او خپل ښځه. ځکه صرف ښځه د خپلو بچو تربیت نشي کولی. شریعت ویلی دی چې 10 کالو پورې 8 کالو پورې به بچي تربیت مور کوي. که مور او پلار جدا شي مثلا نو بچی به مور ته حواله کېږي، ځکه د وړوکي ماشوم خوراک سکاک او د هغې صفایي هغه مور ښه کولی شي، هغه پلار نشي کولی، او پلار باندې دغه ګرانی. خو چې کله ماشوم غټ شي نو پلار ته به حواله کېږي، ځکه دا مخکې زندگی بیا دا پلار صحیح طریقې سره کولی شي. مور پریشانه کېږي د سکول جنجټونه، د یونیورسټیانو، د کاروبارونه، دا ښځه اعلی پیمانې سره نشي کولی. نو ته خو د بچو له دنیا ورکړه، خو د بچو نه به لري. کال کې به یو ځل راتلو او یا ډېر مالدارو کال کې به بچي ځان له غوښتل هلته ملاقات به وکړو، خوراک سکاک به وکړو، قصه به ختمه شوه. نو عزتمندو صرف بچو ته د پیسو ضرورت نه، بچو ته د تربیت ضرورت وي، بچو ته د پلار د مینې ضرورت وي. بعضې مینه وي هغه مور نشي ورکولی بچو ته، هغه ته هغه مینه د پلار وي. بعضې عزتمندو تجربې وي هغه مور نشي ورکولی، هغې ته د پلار ضرورت وي، په هغه خبرو باندې پلار پوهېږي. او چې هغه ماشوم هغه تجربې حاصلې نه کړي نو هغه بیا د دنیا مقابله نشي کولی او دغه رنګې د بدو عادتونو ښکار شي. نو دې حوالې سره چونکې هغوی ته د پلار مینه محبت نه حاصل، کال کې یو ځل ټلیفون باندې خبرې ملاقات سره خو څوک بچو ته پوره واز او نصیحت نشي کولی. بعضې څیزونه داسې وي چې هغه به روزانه ته د بچو خیال ساتي، نو هغه به هغه زده کوي، او که روزانه خیال نه ساتي نو هغه نشي زده کولی. عمرې هم پې وکړې بچو باندې او حجونه هم پې وکړل، خو خاص د ده په تربیت کې رانل چې د ډېرې پیسې وګټې. نو د څه وخت پس فیصله وکړه چې زه خپل ملک ته پاکستان ته یا هندوستان ته رالو. چې رالو نو ډېر زیات بوډا شوی و، ریټایر شوی. نو چې کله انسان بوډا شي خامخا بیا ګډې وډې خبرې هم کوي، د ده دماغ کمزوري، نو بیا په بچو باندې هغه بدې لګي. پیسې چې رالیږي نو بس بیا پې ښه ورته خوشحالي. خو چې کله انسان د لاد و باد وځي او لږ شان کمزوري خبرې شروع کړي، بیا بچي نه برداشت کوي. نو اخره کې کوم زوی سره چې دا اوسېدلو نو هغه او د مور صلاح وکړله چې دا پلار خو ګډې وډې وي او کله یو څه کله بل څه وي، اوتې بوتې وي، داسې نه چې دا مال رانه بل طرف ته د نورو بچو له یا خوا دې خوا ورنه کړي،
نو د مور او د زوی ساز بازو کو چې څه طریقې سره به دا تیار مال خو واخلو. نو سړي له لاسونه وتړل او په خولې ولا بټۍ ولګوله او جب کې سره چې کومې چابیانې وي هغې ته واغستې. نو چې کوم موجوده مالو هغه ټول خو یې ته سیټ ته کو، ډالرې وي یا روپۍ وي، سونه چاندي وه، هغه ټول یې ته سیټ ته کړو. پلار ډېر زیات خفه شو. نو بیا نور هم زیاتې جګړې دوی سره کولې. نو بیا اخره کې دوی پسې د کور نه م وویستو. چې کور نه وویستو نو یو شادي شوده لوري به هغې کره لاړ اوسېدو. چې هلته هغې کره اوسېدو نو هغې ویل چې مال غنیمت خو اوس موږ ته راورسېدو. نو د سره خو نور هم ډېر مالونه و په بینکونو کې او په نورو ځایونو کې. نو زه څه پلاټونه او څه د بینک بیلنس څه ته هغې ووالو. دا پلار چې په دې پوه شو چې دا لور خو مې لالچي ده، نو د دې نه لاړې چې کوم دی بله لور کره لاړو. هغې مو سره دغسې کارونه وکړو. ځکه چې د پلار مینه درته نه وه میلاو چې 50 کاله 50 کاله پلار د انسان نه بار اوسي او بیا راشي وایي زه ستا پلار یم. نو چاته څه پته لګي چې دا زما پلار دی؟ په ټلیفون باندې او په کاغذونو باندې خو سړی پلار کېږي نه. د خپلو بچو تربیت کول پکار دي. کېنه پاسه راشه څه دې وکړه څه دې نه دي کړي او بچې دا به څه کېږي. نو دا کول پکار دي. واده وله په خپل لاسو کې جینۍ وله خوښه کې. نو هغه واده کې ته ناست دي لونګۍ دې تړلي، خلک وایي دا پلار دی، بچې هم خوشحالېږي دا زما پلار دی. او چې صرف پیسې رالیږي نو هغې ته خو هغه بینک پلار ښکاري چې پیسې د دې ځای نه راوځي. هغوی هغه ATM ته سلام کوي، هغې هغه اکاونټ ته سلام کوي. نو پلار نه پیژني. اخره کې یو زوی چې کوم دی هغه ډېر بظاهره ډېر ښه وختلو. دې پلار ته ټلیفون وکړو، پلاره ټولې پیسې د نه دی نور ووالې او ګوره ته شادي شوده لور کره اوسېږي، دا خو ډېره د غیرت خبره ده زموږ دپاره او داسې نه ده پکار. نو ته ما کره راشه، ما کره اوسېږه، اخري ژوند دی زه به دې خدمت وکړم. سړی ډېر خوشحاله شو چې زه دا یو زوی خو م پکې د کار وختو. هغه په دې باندې ویل چې دا باقي لږ شانمال پاتې دی چې موږ ته خو هم پکې څه میلاو شي که نه، ټولو نورو مشرانو ووالو. نو هغه د دې نسبت سره ده چې کوم دی دعوت ورکو او کور ته یې راوستو او هغه باقي مانده څه مال چې و هغه ته هغه ووالو او څه نه څه خپې به یې موله زورلې. دې ته ویلی کېږي صوفیانه طریقې سره د خلکو مال وال. نو هغه د صوفیانه طریقې سره ته څه مال ووالو. نو اخره کې به ځان پوه شو سړی چې لکه بچو خو ټول وخوړلمه، مخکې خوړلې وم، ځواني راله خوړلې وه، د خدمت مې یوم نه دی. نو یارانو دوستانو سره یې مشوره مو وکړه چې څه کول پکار دي. بیا خپله ذهن کې رال چې لاړ به شمه او د اخري ژوند به مکه کې او مدینه کې تېر کړم او څه نه څه پیسې شته. زه په دې نورو ملکونو کې دا کار ښیي چې خادمان میلاویږي، خادم له پیسې ورکوه نو عزتمندو دا ګندم دله صفا کوي او ښه پوره خیال دې ساتي. بس ځان له د خدمت دپاره څوک ونیولو، لاړې مدینه کې پروت، حج یې وکړو، عمره یې وکړله او څه وخت پس چې کوم دی لاړ عمر شو. خو زه چونکې دینداره کس و، د ده باره کې دا مشهور و چې په کوم ملک کې د پیسې ګټلې نو ډېر منځګزاره سړی و او هلته د جومات اجازت نه و او جومات هم نه و. نو د حکومت ته ډېر درخواستونه ورکړه چې ماله د جومات دپاره ځای راکړي، زه به پیسې هم درکړم، نه ورکوم. اخره کې یو زوړ کنټینر اغوستی و او په هغې کې صفونه اچولي او خلکو له به هم دعوت ورکو، هلته به یې منځونه کول. نو دینداره خو دینداري په خپل ځای نه، د بچو تربیت کول په خپل ځای دي. که ته ډېر هم دینداره او تا د خپلو بچو تربیت ونه کړو او خپلو بچو سره د محنت ونه کو نو دقه بچي به تاله سبا کارګور شي. خو زه د دیندارۍ دا یو فایده چې الله به د مرګ ښه نصیب کوي، الله به د قبر ښي او الله رب العزت به د آخرت ښه کوي. نو عزتمندو هغه لاړې جنت البقیع کې ولته الله رب العزت د قبر ځای نصیب کړو. نو دا حالات دي، خصوصا بار ملک چې کوم خلک دي عزتمندو ډېر ترتیب سره وخت تېروي او دلته چې کوم کسان د هغوی پیسې خوري نو د هغوی ډېر زیات عزت کوي. بیا اخري عمر کې چې د پلار راشي کاکا راشي تا سره ډېرې خواریګانې کړي او ډېر مال یې دله رالیږلي نو اخره کې چې کوم دی ورسره داسې سلوک مه کوئ چې هغه مجبوره شي او بیا کنځلې او ردې بدې کوي. نو دا بار ملک والا سره اکثر دا قیسې کېږي. دې وجې نه زه بار بار وایم بار ملک ته چې کوم کسان ځي زمونږ پښتنو کې بعضې طریقې دي غلطې دي. یو کس چې بار ملک ته لاړ شي بس هغه چې څه ګټي دا ټولې سټي او بیا دوی خپل کار نه کوي. ولې لکه داسې کار کوئ؟ تعالی مله الله سپې درکړي تم بار ملک ته لاړ شه یا کني نو دلته ځان له کار روزګار روان کا
ټول مر خدا پیسې رواني نه میاش پس پسړې مرشوي به بس کې نو که چاله الله ډېری پیسې مور کړي به کار روزګار کول پکار دي اسی نه دي کې ناستل پکار په دې نیت کول پکار دي چې دا پیسې به زه خزي کې خرج کړم زما بچي به ښه زندګي وګوري ښه تعلیم به حاصل کړي نو دوی ټول عمر داسې کوي بیا چې کله هغه واپس راشي نو هغه څومره پیسې چې رالیږلي ټول هلکانو ورونو پې ځان مالونه اغوستي او په خپل نوم کړي د ده په نوم پکې یو پلاټ هم نه بیا دا کنځلې کوي ردې بدې کوي نو هغه نیکي هم لاړه شي تباه شي ځان ته هم کنځلې کوي او ورونو ته هم کنځلې کوي بیا ول هغوی څه نه ورکوي نو دا غلطې طریقې دي چا چې مال ګټلی مال د هغوی خو چې یو ځل یې بل له ورکړو بس بیا لاړو د نو ځنه کیسه ختمه بیا دې غوښتل بیا غواړې دې نه او یا عزتمندو دې طریقې سره بار ملک چې کوم هلکان موږ هغوی ته وصیت او نصیحت کوو یو د پلار نصیحت دي بعض وخت کې داسې دا میندې ډېرې هوښیارانې بچي ته که بچي پیسې نه رالیږي نو زه ته خپل پی نه بخمه او بعضې کسان داسې کوي زه دې بچي عاقومه نو عاقولو په معنا هم بعضې کسان نه پوهېږي دي مختلفو بانو سره د بچو مالونه خوري د بچي مال د سړي دپاره حلال دی چې څومره خوري خو عزتمندو د خپل بچي زندګي هم نه دي خرابول پکار چې کوم بچی تاله مال رالیږي چې هغه ډېره ګټي هغه له پکار دی لږه ډېره حصه میلاو شي چې کوم کسان یې نه ګټي هغوی له لږه ورکړی شي یا هغه له نو دې هلکانو له پکار دی چې کومې پیسې هلته ګټي د هغې نه یو حصه د الله په نوم ورکوي او یو حصه عزتمندو ځان دپاره بیل یو اکاونټ جوړ کړي هغه پیسې هغې کې ځان لږدي او که مور او پلارو ته ډېر هم سوال کوي د دغه روپو نه یو روپۍ هم رالیږه څو پورې چې داسې حالات نه جوړ شوي چې مثلا دلته سقات نه راغلی یا دلته مثلا ستا پلار مور او پلار باندې قرضونه نه دي اوړېدلي یا داسې څه د شرم کار نه دی شوی چې هغې ضرورت دی او نورې ته ښه پوره خرچه کور ته رالیږي د خوراک دپاره څښاک دپاره نو دغه پیسو نه یو روپۍ هم رالیږه د خپلو بچو دپاره ساته دې کې څه ګناه نشته وجي پلار راته وایي نه دی بخم نو بخي خو به دی الله او پلار ستا په پیسو کې څه کار دی ته ولې جي پیسې رالیږي چې د ډاکټر خرچه وله بیره رالیږم د کور کرایه بیله رالیږم د اختر قربانۍ لپاره بیلې پیسې رالیږم زما پلار ته چې نور څه د واده خادۍ ضرورت وي هغه وله بیله رالیږم نو بس دا ډېرې دي خرچې کړه که د دې نه علاوه بعضې کسان خو داسې وي چې یو روپۍ هم نه رالیږي هغه هم ظلم کوي وایي د مور او پلار تاسې کولې دلته د مور او پلار شرمیږي او ته بار ملک کې ناستې پیسې ګټي او هغوی دلته شرمیږي داسې هم نه ده پکار خو هغه اضافي خرچې ځان له سیف کوه او ځان له اکاونټ کې ږدا چې سبا ستا په کار راشي او که ډېر تورزني سبا چې رالي او خوښه دې وه دغه پیسې دې جمع کړې وي دغه هم په مور او پلار باندې خرچ کړه تا څوک نه منې کوي خو چې سبا بیا مور او پلار ته کنځلې نه کوي موږ درته هغه صورت وایو ورونو ته کنځلې نه کوي نو ځان له پکې یو حصه ږدا نو دغه خبرو کې ته نه ګناهګارې نو بهرحال دا یو مسلې دي بارو ملکونو والا ته اکثر راپېښېږي